أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لدي زگين در سورة المائدة 67 نمبر آیات. د سورة المائدة 67 نمبر آیاتنا د دې سورت 8 نمبر باب شروع شو او دا باب چې کوم دی د دې کې چې کوم مسائل دي نو دا به تقریبا دا بر 87 پورې جاری د 67 نمبر 87 پورې جاری د دې بغون باب کې چې کوم مسائل او کوم احکام دي غدا دي. اول سر کې به ترغیب ذکر شي د تبلیغ چې تبلیغ تاسو لازم وکړئ او د تبلیغ باس پر وروسته راشي چې نبی عليه السلام باندې آسماني تمام وحي رسول له فرض عین امت باندې جدا جدا درجات په ځینو ټیم کې فرض عین په ځینو ټیم کې واجب په ځینو ټیم کې بهتري په ځینو ټیم کې اعلی منعي په ځینو ټیم کې خلاف یا اولای هغه خپل درجات او مرتبه دي. بیا د دین علاوه په دې ځکه کې به د علماء سو ذکر وشي کوم چې د اهل کتاب کې علماء سو دي او د دعوت انداز به ذکر شي د دعوت طریقې کار به ذکر شي ترغیب بدریو خبرو باندې به ذکر شي د يهوديانو ته او عیسایانو ته به د دعوت نصاب ذکر شي چې تاسو او د ایمان معیار به ذکر شي چې تاسو په دې تشو نمونه باندې چې تورات ته منسوب یا انجیل ته منسوب دي باندې بخلاص شي کې خلاص بنشي. اخر کې به د خلاصېدلو معیار ذکر شي او مثال په تور باندې هغه د مثال د وضاحت لپاره به یو مثال ذکر شي د څلور قومونو. در دې غون باب خلاصه ده. اول سر کې الله تعالی وی یا ایها الرسول اے نبی علیہ السلام بلغ ورسوا ما انزل الیک هغه چې نازل شوی دی تا ته من ربک طرف درفستان سره رب طرف نه کوم څه نازل شوی دی هغه ورسوه یعنی ټول ورسوه. بلغ ما انزل کی دې خبره ته اشاره ده چې یو مسله در نه پاتې نه شي ټول مسله ورسوه او په دې وجه نبی عليه السلام په دې کې ډېر زیات کوشش کاوه چې خبره پاتې نشي. حجۃ الوداع کې د خلکو نبی ته پوښتنه وکړه چې دارته وایي چې ما تاسو دین در ورسوه درو مینه رساو خلکو تصدیق وکړي چې تارا ورساو یو لږ خلکو گواه وکړي چې تارا ورساو. نبی عليه السلام وویل چې اوس حاضرین دي غایبین ته ورسوي او یا الله ته گواه شه چې ما دین دې خلکو ته پوره رسولې دي. نو بده ما د کومه جمله چې ذکر شوه بلغ ما انزل الیک نو بده کې دې خبره ته اشاره ده چې نبی عليه السلام په ټول هغه سمانه مکلف و چې الله نازل کړی د اسمان. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کدا کار دی ونه کو فما بلغت رسالته نو تا به نه رسولې پیغام د الله تعالی کټول دی ونه رسول ځینې دی ورسول د خلکو د خاطر نه د دشمنی د وجنه د ځنې خبرې پرې خو در یغه ونه رسیدلې نو بیا فما بلغت رسالته تا نه رسولې پیغام د الله تعالی د څه شوره کې غون دین چې دی نه رسولې. نو دې ځکه کې دوه تاکیدات ذکر شو دعوت یو دا چې ټول دین ورسوه دویم دا چې یو خبر در نه پاتې نشي کې پاتې شو در رسالت حق به ادا کړی نه. نو دا آیت چې وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ دا رد دی په فرقه د روافض باندې. باطل فرقو کې یو فرقه دغه ته روافض وي. د روافض عقیده دا ده چې نبی عليه السلام ټول دین خلکو ته نه رسولي ولې ځنې د دې وجه نه پرې خو چې دشمنان دې جوړېدلې تقیه وکړه تقیه ځان بچ کول ته وي نو ځنې ونه رساو. او د ځینې مبارک وي چې ځنې علي رضی الله عنه بیان کړی او چې دا خبره متا ته وکړي چې بل چا تعال ونه وي او هغه سره محبوس پاتې شو امت ته ونه رسید. نو دا ځکه وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ دا رد پر روافض زبان چې دا خبره دروغ ده کدي سی وین بیا د نبی عليه السلام د پیغمبر حق نه ادا کړي بیا به دې پاتې شوی او دا خو کې دي نشي. والله يعصمك من الناس الله تعالی به تا بچ کړي د خلکو نه. دا د روافض کوم جواب چې کړه دا غي رد وش چې د خلکو د دشمنی د وجه نه ځنې دعوت نه رسولې ځنې خبرې پاتې شوی. نو موږ وایو دا دروغ ځکه دي چې الله تعالی د نبی عليه السلام د حفاظت ذمہواری په خپل سره اخیستي او په خپل باندې نبی عليه السلام ته ویل چې والله يعصمك من الناس الله به دې بچ کړي د خلکو نه او که دشمنان دې څومره ډیر شي خو ته لاس در غزولې نه چې تا وجلې نشي نو بده وجه باندې دین ډاډه ټول خلکو ته ورسوه
د نبی علیہ السلام غیره ختمه شو چې ختمه شو نو تقیه ته ضرورت پاتې شو دا آیت چې کله نو نازل شوی د نبی علیہ السلام په کور باندې په پیری ولاړی وي د نبی علیہ السلام په سفر کې به هم د سره خاص محافظین ورسره چې په کوم باندې مضبوط اعتماد او خاص کسان د دې آیت نازل نه وروسته نبی علیہ السلام کسان ته وجوس ما باندې پیری مکوي ځکه زما ذمہواری نبی علیہ السلام او ویل چې زما ذمہواری د حفاظت د الله تعالی په خپل باندې واغسته د انسانانو د ضرورت نشته دې ځکه کې لږ سوالات شته چې نبی علیہ السلام په ځینو واقعاتو کې زخمی شوی او احد کې زخمی شوی نور ځکه کې ځای په ځای په حمله شوی او الله تعالی وجه زه خو ته بچ کوم د خلکو نو د څنګه بچ نو دې ځکه احسن الکلام داغه جواب دا کړی د آیت داغه نورسته نازل شوی دی د احد د زخمی کېدو د آیت نورسته نازل شوی دی سورۃ المائده اوس نازل شوی دی او زینور علماء جواب دا کړی دی چې والله یعصمک من الناس مطلب دا دی چې تا شهید کولې نشي زخمی کول او داسې معمولی خبرې په کې راځي خو شهید کولې دي نشي د دې نه به بچ کیږي همدغه وجه چې مکه معظمه کې چې کله نبی علیہ السلام او کسانو صلاح کړي و يهوديانو یو غټي خجولې په بل لار باندې او کوم دیوال چې نبی علیہ السلام ډاډه والی ونه ته هغه ځګین نه پیرا گزارو چې جبرائیل السلام راغی فوري نبی علیہ السلام دغه ځګین نه لری کو دوی غټ را گزار کو په تشکیل ولګید دا ډېری منسوبې نورې کړې وي په ټولو کې هغه ناکام شو نو د حفاظت ذمہواری دار دیو چې د بشهید کیږي نه پاتې شو زخمی کېدل او کړېدل لګ د جهاد ولاره کې د جهادي سر د فکر راځي ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته دې ځکه کې سوال دی چې قوم کافر ته چې هدایت ونه شي نو مسلمان ته قاسم هدایت دې د مخ کینه بیا به هدایت چاته کیږي دا غیر جواب دا دی چې د قوم کافر نه مراد عام کافران نه دي مراد د دین هغه کافران مراد چې کم حاسدان کی نګر دي او دویم ظالمان دي دا مضمون نور ذکر کوم تر شوی دی ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي چې کله څوک په ظلم باندې شروع وکي د اسلام دشمنی شروع وکي د مسلمانانو شهید کول په مخلوق باندې لاس پورته کی ظلم کې آغاز وکي نو هغه ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي نو بده وجه نبی عليه السلام قونت نازله کې ویل چې الله پاک هلاکی کی ریزه ریزه کی د دنیا د مخ نه پناه کی ځکه چې ظلم شروع کړي د وسه د هدایت لارې سم بندي شوی دي دیم چې کوم حاسدان کې نګر خلک جګه په خبره معنی کده پویم کی خوغه کې نه لیونه کړي د دې وجه نه مني نو حاسدان د الله تعالی هدایت نه کوي هغه کافران چې کوم حاسدان دي کې نګر دي الله تعالی د هدایت نه کوي تفسیر اصل کلام وایي چې د دې بل احتمال پکې امشته هغه دا دی چې الله تعالی لار نه کوي قوم د کافر ته د وجلو د خپل پیغمبر چې خپل د الله پیغمبر وجني دا لار دا چل الله تعالی کافرانو ته نه کوي نو بده وجه نبی علیہ السلام د مرز الوفات پوری چا پیلاس ونه رسید چا شهید نه زګه چې الله تعالی کافرانو د لار نه خو د جرأت ولا نه ورکاو قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة ورته او ای پیغمبره چې اهل کتاب لستم على شيء نه تاسو په هیڅ شی باندې یعنی تاسو دین او تاسو لاره د دې هیڅ حیثیت نشته د الله تعالی په نظم منظور نه ده حتى تقيموا التوراة ترتیج تاسو قائم کی تورات والانجیل او انجیل وما انزل اليكم من ربكم وحاجه نازل شوی تاسو ته رب در خپل لجه قران د دې مطلب دا دی چې تاسو د پاره د ایمان حیثیت بالا پیدا شي په تورات باندې پورا عمل وکړي او په تورات چې تاسو کله پورا عمل کوئ نو تورات کې دنه د انجیل او د عیسی علی السلام تصدیق شته نو بیا تاسو عیسی علیه السلام باندې انجیل شریف هم منئ چې کله په انجیل باندې ایمان راوړ نو په دغه انجیل کې د نبی علیه السلام او د قران تصدیق شته نو تاسو به لازمان په نبی علیه السلام باندې په قران باندې ایمان راوړئ چې کله په نبی علیه السلام په قران باندې ایمان راوړ نو دا خبره بس خود به خود تاسو باندې جوس مخکینی کتابونه منسوخ دي نو د دې نه بغیر چې تاسو تورات نه منئ ټول نه منئ سمانه یو سنه منئ یا انجیل منکر شوي یا د قران قائل نه یو تورات په انجیل باندې اعتماد کړی دی یوازي او دا وسره نه منئ نو د دې ایمان هیڅ حیثیت نشته اسی برای نام نمونه په تاسو ته پاتې شي او د الله تعالی پرز باندې تاسو مسلمانان شمار نه یې وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا او خامخ بزیاتې ډیرو خلق لره منهم د دوی نه د اهل کتابونه ما هغه څه انزل الیک چې نازلېږي تا ته پیغمبره من ربک طرف درستانه
طغیانا سرکشي و کفرا او کفر. ډیر آیاتونه داسې دي چې ډیر خلک داسې دي چې د هغې دپاره قرآن چې څومره نازلېږي دومره به د هغوی کفر سیوا کېږي او د هغوی سرکشي به سیوا کېږي. دا په دې اعتبار سره چې کوم خلک ضد کوي لکه د یهودیانو د عیسایانو باس مخکې من کړی دی، نو ضد د وجه نه چې کله یو آیات نازل شي دا په یو آیات باندې کفر وکړي، دا کچې کفر دی. چې دویم آیات نازل شي د هغې نه منکر شي کفر یې لږ غټ شو، بیا چې بل آیات نازل شو د هغې نه انکار وکړو چې کفر یې غټ شو. 6666 آیاتونه چې نازلېږي او دا په یو باندې کفر کوي نو کفر به کوم حد ته رسي؟ دا به ورځ په ورځ باندې ډېرېږي. بیا نو ځکه الله تعالی وایي چې وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك، او خامخه به زیاتوي ډېرو لره د دوی نه هغه څه چې نازل شوي تا ته پیغمبره طرفه د رب څخه. نو څه شی به سیوا کوي؟ طغیانا سرکشي، د اسلام مخالفت، و کفرا او کفر، دا به نورم سیوا کوي. فلا تأس على القوم الكافرين، نه ته مه غمجن کېږه په قوم کافر باندې. کافر نه مراد دغه حاسدان دي چې که دا خلک ایمان نه راوړي او الله تعالی پې عذاب راولي نو ته پې خفه کېږه مو. دوی د کینې د وجه نه د ایمان نه محرومه شو او د ایمان نه د محرومه کېدو په وجه باندې عذاب مستحق وګرځېدل، لهذا به دوی باندې عذاب د راتلو په وجه پې ته مه خفه کېږه ځکه د عذاب مستحق دي. ان الذين آمنوا والذين حادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. دې ځکه کې معیار د کامیابی ذکر کیږي چې انسان چې کامیابیږي نو د هغې معیار څه شی دی، او د دې خبرې تردید کیږي چې په نومونو سره په غټو غټو نومونو سره څوک کامیابۍ ته نشي رسېدی. نو دغه مضمون د وضاحت لپاره چې د ایمان د کامیابۍ معیار څه شی دی او دویم اسې نومونه چاله کار نه ورکوي، د دغې دپاره د څلورو قومونو ذکر کیږي چې که دا څلور قومونه چې کوم دي که دوی ایمان راوړو په الله تعالی باندې په ورځ د آخرت باندې او عمل یې د شریعت موافق نو الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي، جنت ته داخلوي. او که ایمان یې را نه وړو عمل یې د شریعت برابر نه و آخرت قایل نه و نو دغه لوی لوی نومونه چې موسی علیه السلام ته منسوب دي، عیسی علیه السلام ته منسوب دي یا داود علیه السلام ته منسوب دي، د دې نومونو هېڅ حیثیت نشته، د دې نسبتونو هېڅ حیثیت نشته. الله تعالی وایي ان الذین آمنوا والذین هادوا، یقینا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی او هغه کسان چې هغه یهودیان دي، والصابئون او صابیان دي. صابیانو باندې ابن کثیر ډېر بحث کړی دی او ابن کثیر رحمه الله وایي چې مؤمنان هم خلک پیژني، ټوله دنیا پیژني چې مسلمان او مؤمن څنګه وي، په دې باندې هر څه پوهېږي. یهودیان هم خلک پیژني چې دغه د موسی علیه السلام خلک دی، د یعقوب علیه السلام اولاد دی، بني اسرائیل دي. خو په دې ټایم کې یو نوم بیخي د خلکو نه ورک دی چې صابیان څه شي ته وایي، په دنیا کې دا نوم فلحال نشته. نو په دې نوم سره هېڅ پته نه لګي دا کوم خلک چې مراد دي. ابن کثیر په خپل تفسیر کې یو قول د امام قتاده رحمه الله باره کې دا نقل کړی دی چې صابیان داسې خلک دی چې دا زبور مني او د زبور تلاوت کوي، خو د دې سره سره د دوی جرمونه دا دي چې زمونږ د قبلې قایل نه دي، د دې نه علاوه د ستورو عبادت ورڅخه هم کوي. نو صابیان داسې خلک دي. د ځینو خلکو رایې دا د کم چې تفسیر عثماني ذکر کړي ده. صابیان په عراق کې یو خلک او د دې خلکو عقیده دا وایي چې کوم روحونه چې الله تعالی پیدا کړلي روحونه جسم رهي عالم الارواح، نو ټول کارونه عالم الارواح کوي، دا روحونه کوي. او دغه روحونه چې کله د دې نه ته امداد غواړي او دغه روحونو نه سوال کوي، لکه څنګه چې هندوانو عقیده هم داسې ده، هندوانو کې یو مذهب هم داسې دی. نو په دغه ټایم کې دا روحونه ستا سپارش الله تعالی ته وړي او غټ ذات چې الله د هغه سره لپاره کارونه کوي، خو د سپارش لپاره ته مجبور یې چې سوال به روحونو ته کوي چې روح هماله داسې وکړه او روح هماله داسې وکړه، پاک ارواحو راشي، پاک ارواحو لاړ شي، هماله کارونه وکړي. دا خلک په عراق کې اوسېدو او د دې خلکو عقیده دا وه چې بس چې ته کامیابي غواړې نو بس د روح بندګي شروع کړه، د روح بندګي کوه نو دغه روح به دې الله ته رسوي. په دې منځ کې وایي نه پیغمبر ته ضرورت شته نه آسماني کتاب ته ضرورت شته. دا د خلکو عقیده ده. دې خلکو د رد دپاره الله ابراهیم علیه السلام راولېږه. په دې کې بیا کافي اقوال شته چې یار دا کم قسم خلک دي، دا مسلمانان خوشمار دي که شمار نه دي. د دې بیا د نکاحونو خبره ده، چا پکې دا ویل چې قرآن مني، چا پکې دا ویل چې زموږ قبلې ته مونځ کوي، زموږ د مونځونو شان ته مونځ کوي. دا بحثونه پکې هم شته، ډېر کافي اختلاف پکې دی.
مشهور دا د صحابیان د خلکو اول سر کې جاړ څنګه وو ورستانه ساري دسي دي یو د سوچ کړی و چې موږ د دنیا نه د جنگونه ختمو او جګړې ختمو او یو د مرکب دین جوړو چې باقي کې ټول دینونو نه لګي خبر راوغستې شي نو ځنې خبرې د مسلمانانو راوغستې ځنې د شمس پرستو کم چې د نور عبادت کې دغې نه راوغستري ځنې د ستوري د عبادت والي راوغستري ځنې خبرې د هندوانو راوغستې د روحونو تجاوزونه کې د هندوانو خبرې دي او دغه طریقه باندې د سیکانو د مذهب نه پکې راوغستل دنیا کې چې څومره مذهبونه دي دغه نه لګ شی پکې راوغستو یو بل دین جوړ هغه ته به سبائیت وایي د صابیانو دین هغه ته ویل کېږي د زمانہ کې دغه نمونه خلک چې کم دي هغه نوم دی مذهبي هم آهنګي والا خلک مذهبي هم آهنګي والا خلک یا وحدت الادیان په نوم باندې یو خلک شته چې کار کوي هغه غواړي چې ټول دینونه یو دین جوړ کړي او دنیا کې امن راولي یو باطل ناروا سوچ دی چې الله تعالی په نظم باندې قطعا منظور نه دی نو د دې ځکه اختلاف جوړ شو شاو الله مسلمانان دي ځکه چې منځونه کې پنځه وخته منځ کوي د قران تلاوت کوي څوک نه د زبور تلاوت کوي څوک زموږ قبله مني څوک نه مني دا اختلاف د دین جوړ شو د اچار جوړ کړي د جدار دین نه خبر راغستري دي باطل خلق دي بیا دغه صحابیانو چې کله دنیا نه خدوی خاتمه وشوله نو د دغه قانون په شان قانون د چنګیز خان جوړ کړ د یاپیخ په نوم باندې هغه د قشان شی چې هغه مسترد شو ناکام شو د زمانہ کې چې کم تحریک چریږي هغه د مذهبي هم آهنګي په نوم باندې چریږي ټول دین را یو کول یو بل چارت جوړول بهر حال صحابیان دغه شی ته ویل کیږي والنصارى والنصرانيان چې کم د عیسی علیه السلام منون کې خلق دي نصرانیان ته عیسایانو ته نصارا وای دغه باس مخکې من کړي دي الله تعالی وای د سلور واړه خلکو من امن بالله چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا وعمل د شریعت برابر عمل صالح هغه ته لګي د شریعت برابرۍ شریعت موافق ادي په مقابل کې منکر راځي منکر هغه د شریعت مخالف نو عمل د شریعت برابرۍ فلا خوف علیهم نبی اس یاره په دوی باندې پر روانو حالات څومره انسان ته راځي په دنیا کې عذابونه دي قبر کې عذابونه کې دي شي بیا حساب کتاب د جنت او جهنم خبرې دي په دې خبرو کې به یو ځکه به ورخدا کیږي نو او الله تعالی به کلک اعتماد دي یری غم به سره نه را روانو حالات مبارک یریدل د خوف لکی ولا هم يحزنون نبدي غمجني فتیرو حالات پس خپکیدل او افسوس کول د حزن ویل کی نو په دنیا پس بدوی خفغان نه کوي چې دنیا د خطلی ونه ک اعمال مونږ کو ایمان امر نه وړو او سم قبر خراب شو دغه نه بعد مخیرت خراب شو او کله دنیا کې موږ سم کار کړي وای نو خکار هم کړي وي دغه ارمانونو افسوسونه بدوی نه کوي ځکه دنیا کې د صحیح قربانای کړي صحیح کار کړي په خپل کار بدوی خوشاله